بسم الله الرحمن الرحیم. نن مونږ په ضلع بونیر کې د ګوکن په کلي کې دلته د خپل ډیرو درنو خوږو مشرانو سمیت په جرګه باندې راغلي یو. د ضلع بونیر د جمعیت علماء اسلام د ضلعي قیادت او د دې تحصیل قیادت هغه زموږ سره ټول په ټوله موجود دی. مونږ د جرګې په تور باندې جمعیت علماء اسلام کې د شمولیت د پاره د دیرې ته راغلي او مونږ دعوت ورکو دیار خان ماما ته، سیار خان ماما ته، خالد خان صاحب ته او د دې بچو ته او د دې ټول فیملی ته هغه دعوت دی قبول کو او د نن وروسته به دی جمعیت علماء اسلام سره خپه کلکه خپه نره خدمت دی په حیثیت باندې ان شاء الله العزیز ولاړ وي. الرحمن الرحیم. د ټول نړمبه خو د ټول بونیر په سطح د عزتمندو مشرانو شکریا دا کوم چې دی د خپل قیمتي وخت ضایع کو او راله زموږ سره کېناست، هغه سلام مشوره وکړه، دغه خپلوۍ دغه دوستۍ د وراثت هغه حق ادا کو. مونږ دیار خان زما مشر ورور دی، زه ورپسې خالد زما کشر ورور دی. مونږ درې واړو ورونو سره د خپلو اولادونو ټول خاندان د جمعیت علماء اسلام کې اعلان وکړو او موږ د ټولو خورینو سراج خان دی، زید اقبال خان دی، زموږ د ټول خاندان دغه خورین دي چې هغه پکې زاړه سابقه جمعیت علماء اسلام کارکونان دي او موږ پکې د دینه د هغې سره اتفاق او اتحاد وکړو. د ټولو په مشوره باندې موږ خالد د دې کلي په سطح باندې د جمعیت علماء اسلام مشر وګرځو او ټولو په امین د واخر وکړو. د دې نه پس په د دې کلي د دې علاقې د مشرۍ پټکې د خالد خان پسري، خالد خان ټولو مشرۍ باندې زموږ کشر دی، موږ ته هغه مشرۍ د مقام هغه ورکو. موږ ټولو په امین د واخر سره کړي دي او د ټولو کشرانو مشرانو شکریا ادا کوو. زه د خپلو ډېر عزتمنو مشرانو شکریا ادا کوم. د جی آی د بونیر د ټول څونه چې مشران دي، مفتي صاحب، د ناظم صاحب دي او د خپل ترو انشاءالله چې دوی راله موږ پسې همدلته یو ناسته وشوه او هغه ناسته موږ جرګه راله موږ قبول کړه انشاءالله. او زما دا امید دی انشاءالله چې موږ تقریبا 18 سال جمهوریت اسلامي کې تیر کړي دي. زما مشر تر دیار خان اعلان کړی جی او انشاءالله موږ د جمهوریت اسلامي نه مستفید شو جی او په جی آی کې به انشاءالله زر تر زر یو غټ شمولیتي اجتماع کوو خیر د اختر انشاءالله او اعلان د نن دی انشاءالله د مفتي صاحب په قابلیت کې موږ د نن شامل یو انشاءالله.